مسجد په خوب لیدل او د مسجد بنیاد په خوب کې ږدل، نو د دې تعبیر څه ده؟ یو چا پوښتنه کړې ده چې مسجد په خوب لیدل د دې تعبیر څه ده؟ نو مسجد په خوب لیدل له فتنو او له عذابو څخه به انشاءالله الله جل جلاله نجات درکوي. او مسجد په خوب لیدل دا د یو عالم طرف ته اشاره ده چې خلک به د اصلاح د پاره د ترازی. او مسجد په خوب کې جوړول بنیاد اجدل، نو دا د خیر او د نیکی او د برکت طرف ته اشاره ده. الله به دته حجر او نیکی ورکوي. او چې کله یو کاروبار والا سړی مسجد په خوب وویني، نو د دې تعبیر دا ده چې الله جل جلاله به د په کار کې برکت ورواچي، نفع پکې وکړي، د په کار کې وسي. او چې کله یو فاسق فاجر سړی ګناهګار سړی مسجد په خوب کې وویني، نو د دې تعبیر دا ده چې کله هم دی توبه وباسي الله یې توبه قبلوي، الله د ګناهونه بخشي. چې کله فاسق سړی مسجد په خوب وویني، نو الله جل جلاله د ګناهونه بخشي. او چې کله واده والا یعنی که هغه نر وي که ښځه وي واده یې کړی وي، نو هغه مسجد په خوب وویني، نو د دې دا تعبیر ده چې الله به دوی ته بچی ورکي، الله به دوی ته زوی ورکي. او چې کله یو څوک واده نه کړی هغه مسجد په خوب وویني، که هغه نجلۍ وي که هلک وي، نو د دې تعبیر دا ده چې انشاءالله د دې نکاح به زر وسي. او دغه رقم حضرت جابر مغربي رحمت الله علیه فرمایي، وای د مسجد بنیاد ږدل په خوب کې، د مسجد بنیاد ږدل، نو د دې تعبیر دا ده چې د حلال ښځې سره به نکاح کوي، یعنی نیکې ښځې سره به دی نکاح کوي، دیندار ښځې سره به دی نکاح کوي. او که چیرې په خوب ولیدی چې دی د مسجد چراغ مړ کوي، بلب مړ کوي، یا مومبتۍ دا مړ کوي په خوب کې، وای نو دا په دې دلیل ده چې د ده به زوی مړ کېږي. او که چیرې په مسجد کې ناست و او شاوخوا یې سبز واښه ولو، شنه واښه و او دی ناست و په مسجد کې ناست و، نو دا پر دې باندې دلیل ده چې خلک پر ده باندې داسې ښه ګمان کوي چې هغه په ده کې نسته. حضرت ابراهیم کرماني رحمت الله علیه فرمایي، و که چا په خوب کې مسجد ولیدی، مسجد ته روان په دروازه کې یو چا ودروئ، نه ور پرېښودی مسجد ته، نو د دې تعبیر دا ده چې پر ده باندې به ظلم کېږي. دغه رقم په مسجد کې لمونځ کول او مخ د قبلې طرف ته نه وي ته لمونځ کوې، نو دا وایي د دې تعویل ډېر بد ده. او که چیرې چا مسجد کې مخ لاسونه پرېمینځل، یعنی اودس یې کوئ، مسجد کې اودس کوئ، نو دا دې دلیل ده چې دی به په دې مسجد کې خپل مال خرج کړي. دغه رقم ویران مسجد لیدل، داسې مسجد لیدل چې هغه نړېدلی ویران وي، نو دا په دې دلیل ده چې یو عالم به مړ کېږي. او دغه رقم حضرت جعفر صادق رحمت الله علیه فرمایي، وای په خوب کې مسجد لیدل دا په 12 وجو ده: بادشاه، قاضي، عالم، رئیس، امام، خطیب، مؤذن، مسجد، امیر، خیر و برکت، او ښځه کول او نیکی کول دي. او دغه رقم وکه د جمعې په ورځ باندې د مسجد صفا کوي، او نو دا په دې دلیل ده چې خلک به د څخه خیر او برکت اخلي.